أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون سورة زخرف مخی آیتونو کی تذکرہ دے بچی سوک دا قرآن کریم نا دا اللہ دا کتاب نا زان شمکوری زان لندئی دا غینا غفلت اختیاری نو پاغی مانی شیطان مسلط کوم نو بیا دغه شیطان سره د ملګرتیاي د دوست ور دوستاني نو رستو وی چې دا ډېر ناکاره ملګری دی ناکاره دوست دی دا شیطان دی د نیغې لارې نه اړی خیال کې د خلکو دا راځي چې موږ خو په لاره باندې یو په هدایت باندې یو قیامت پر ورځ باندې بیا به د یو بل نه لرېوالی غواړي انسان به وایي چې هی ستا او زما په منځ کې لرېوالی وی د مشرقونو او مغربونو په منځ په مقدار دارنګ د تذکره دام وا چې قیامت پر ورځ باندې په کار باندې راځي او تاسو ټول چې شیطان ملګرتیا یې وکړوه نو په عذاب کې به بیا تسلی وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خلق خبر ناوري عمل نه کوي نو دا کانه دي دا ړانده دي گمراهی ښکاره کې اخته دي نو ستا په ذمه باندې خو صرف رسوا نه ده بیا تسلی په دې باندې هم ده چې مونږه په دې باندې قادر یو چې د دې باندې هلاکت براولو تباه به کو عذاب به پې راولو نو دا مثلا بیانوي چې یا خو به مونږه په دې باندې عذاب راولو ستا په ژوند کې او یا به تا وفات کو نو د هغې نه وروستو به په دې باندې عذاب راولو نو تا ته بیا پته نه لګي د قرآن کریم تذکره وا صداقت د قرآن کریم ترغیب قرآن کریم تا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ د قرآن کریم په باره کې به تپوس کولی کېږي نو دا ستا د پارم ذکر دی د خلکو د پارم دی دا یاداشت دی په دې کې پن او نصیحت دی دا ستا د تذکرې کولو دی دا ستا د بیان دی د خلکو د بیان کتاب دا دی د آیاتونو کې اوس د موسی علیه السلام خبره کوي تفصیلی دلیل نقلی ورته وایي د موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام ته هم تکلیفونه رسیدلی هغه خپله مسله بیان کړله دارنګې دا یو جواب دی د سوال یهودیانو نه تپوس دی چې یو یهودیانو تاسو چې وایي منګه د مشرانو په دین باندې یو نو د مشرانو دین راټینګ کوي که نه مشر څوک دی ستاسو مشر خو موسی علیه السلام دی نو موسی علیه السلام چې کوم دین راوړی و هغه راټینګ کوي هغې باندې عمل کوي که نه نو د موسی علیه السلام خبره دی نه مني د موسی علیه السلام په دین کې وو
د توحید مسله وه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو تذکره وه، نو تاسو اول نه منئ، خپل کتاب نه تاسو انکار کوئ. د موسی علیه السلام په دور کې خلکو باندې قسمه قسم عذابونه راغلي، کله یو عذاب راغلی، کله بل راغلی، کله بل راغلی. مخکې د هغې تذکر شوي وه. وارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، ای تذکره شوي وه. طوفان پې راغلی، مرګ پې راغلی، مرګونو پې یا طوفان د اوبو په شکل کې په دې باندې راغلی و. سپګۍ پې راغلی و، ملخان پې راغلی و، چندخان پې راغلی و وغیره عذابونه. دا د عذابونو یو شکل و. یو بلاړ بل براغی، بل بلاړ بل براغی. نو دی به دا وی موسی علیہ السلام ته وی دا خو ستا سحر دی، اے ساحره ته دا لرې کا، زموږ نه د خپل رب نه وغواړه ځه، هغه دې لرې کي نو موږ به هدایت بیا موږ به ستا خبره ومنو. بیا چې کله به لرې کړه بیا به خبره هغه شانتي وه. فرعون خپل قوم ته آواز کوي، اے زما سره د دې ملک بادشاهي نه ده، د دې مصر بادشاهي زما نه ده، او دا نهرونه زما د حکم د لاندې نه چلیږي. دوی دا ټول دا بعض خلک په تکبر کې راشي، غرور کې راشي، وای دا زما په حکم باندې چلیږي، دا نهرونه دي دا زما په حکم چلیږي. دلته کې دا مرغۍ چې الوزي دا زما په حکم کې، زما په حکومت کې الوزي. لګیا شي وایي. لیکن چې کله الله رب العزت په دې باندې عذابونه راوسته د اوبو په شکل کې، نو نهرونه دې څه شو وایه، او اوبو ته ستا د لاندې چې چلېدې، ستا د حکم د لاندې هغه راټینګې دې کړې. بیا فخر کوي، تکبر کوي، وایي زه غوره یم که دی غوره دی، دی خو سپک سړی دی. وایي که سپک تی که دی دی. په کله چې سړی په خپله باندې سپکي، وایي زه په سپکو سپک او په درونو درون یم. د هر چا یو ظرفي وایي چا ویلی، وہی نیک نے نیک، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جیسے ہی ظرف تھا ایسے ہی پہچانا مجھے. ته چا چې څنګه ظرف و جو هغه شانتي زه وګڼلم. نو دا فرعون اوس لګیا دی، وایي دا سپک سړی دی، وایي او دا زما مخکې خبرې هم نشي کولی، مال دولت ورسره نشتی، او خپل لاس یې اوچت کو، بنګړي په لاس کړلي، بره راځي سرو بنګړي دي. وایي ګوره زما د ده سره داسې شته بنګړي د ښځو کار کوي، لکه ته سړی د سړیتوب کار کوي، تا خو ځانه ښځه جوړه کړله، په دنیا کې بنګړي په لاسول دا خو د ښځو کار دی. بیا زموږ په دې امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا واضح خبره کړله، دا ناروا دي. علما ویلي ناروا دي. بنګړي الکان به بنګړي به پلاسي، چا به ځان ته تار اچولی، چا به بنګړي پلاس کړي، چا به کړی اچولی، کله چا بسي څوک به لګیا نور څیزونه به وي. ورپسې تذکره د دې کوي چې دا فرعون ولګېد، خپل قوم یې بېوقوفه کو، خپل قوم یې خپل تابع کو، او بیا چې کله الله وایي زه یې غصه کړم نو عذاب مې پرې راوستو، نو تباه مې کړو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. او یقینا لګلو مونږه موسی علیہ السلام په خپل آیاتونو باندې فرعون ته، وملئه او دا غټانو ته، فقال انی،
نو کله چې دی راغی نو ورته وی انی رسول رب العالمین، یقینا زه استازی ما رسول یم د رب العالمین د طرف نه، زه الله د طرف نه رالیږلی شوی رسول یم، پیغمبر یم، زما خبره ومنئ. فلما جاءهم بآیتنا، کله چې راوړو دو هغې ته زموږ واضح دلایل آیتونه، اذا هم منها یضحکون، په دغه وخت کې د خلکو د دغې آیاتونو پورې زموږ د آیاتونو پورې مسخرې کولې، مذاقونه او خندا یې کوله، لګیا یې خندا کوي، آیاتونو پورې خندا کوي. هر دور کې دغسې خلک وي. نو کله یو سوی کله بل سوی. ابتدا کې چې کله موسی علیہ السلام راغی، موسی علیہ السلام خبر وکړه انی رسول رب العالمین، فرعون ورته وایي وما رب العالمین، دا رب العالمین پکې څوک دی؟ رب العالمین خو زیم وایي، رب زیم وایي. موسی علیہ السلام ورته دا وضاحت کړل. فرعون بیا لګیا دی خلکو ته وایي وایو دا تاسو پسې چې دا پیغمبر راغلی دا خو لیونی دی، ځانه خبره اړئ. موسی علیہ السلام دلائل پیش کړل دوا هغه وخت کې، بیا نور مختلف قسم بیانونه وضاحتونه د هغې راغلي. مسله د توحید ښه په وضاحت سره بیان کړله، لیکن خلق خبرې کوي، مذاقونه کوي، لکه رستو دی په خپله باندې وایي ام انا خیر من هذا، زه غوره یم که دی غوره دی. وایي دا هغه سړی دی هو مهین ولا یکاد یبین، دا مسخرې کوي، مذاق کوي. کله یې پرې مې دی وجنه مې مخکې تېر شي، کله وایي بنګله راله جوړه کړې خېجم پسې چې دا اله سره میلاو شم. وما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها، او نه ښایو موږ دیتا څه نښه مګر هغه یې غټه د خپل مثل نه، د مخکې نښې نه دا بله رستنۍ نښه چې دا د هغې نه غټی. واخذناهم بالعذاب، او راونیول موږ دوی لره په عذاب باندې لعلهم یرجعون، د پار دی چې وګرځي دی الله ته رجوع کی، د خپل شرک نه د کفر نه قلار شي. وقالو د خلکو وی کله چې دی په عذاب کې مبتلا شنو وی یا ایها الساحر، اے ساحره ادعو لنا ربک، او غواړه زموږ د پاره د خپل رب نه بما عهد عندک، په سبب د هغې چې وعده کړله ستا سره، تا سره چې کومه وعده کړله دا عذاب دې زموږ نه لرې کي، نو موږ به ایمان راوړو. اننا لمهتدون، یقینا به یو موږ خامخا هدایت موندونکي، موږ په هدایت باندې راشو. موسی علیہ السلام الله ته وی الله لرې کتي. نو فلما کشفنا عنهم العذاب، نو کله چې لرې کبه موږ د دې نه عذاب، اذا هم ینکثون، په دغه کې بیا دی ورننوتل په شرک او کفر کې، بیا به دی ورننوتل او سرکوزي کېدل به پای کې خپل شرک او کفر کې بیا ننوتو، د شرک او د کفر نه راوځي نه ښه پکې ورننوځي. ونادا فرعون، آواز کو فرعون فی قومه، په خپل قوم کې لګیا دی بیان ورته کوي، لکه مخکې سورۃ مومن کې ویلو. فرعون هم لګیا دی وی ما اوریکم الا ما ارا، زه رائے نه در کوم تاسو له مګر چې کوم مخکې مې رائے درکړله، او زه ښیم تاسو ته سبیل الرشاد وی، هدایت لار د کامیابۍ لار ته ښیم وی، زما په دې لار باندې چې راځئ نو دا د کامیابۍ لار ده. نو لګیا دی خپل قوم هغه بچکی د دې نه چې دا خلک د موسی علیہ السلام ملګري شي، د موسی علیہ السلام د ملګرتیا نه اړئ، توجه یې ځان طرف ته کوي.
نو دلته کې فرعون سره خو څه شته نه کنه چې هغه ته پیش کې چې ما سره دا دلیل له دا دلیل له دلیل خو سره نشته نو دې څه کوي مادیات طرف ته ځي دلیل وسره نشتی نو ما سره ګوره دا بادشاہي ده ما سره ګوره دا سره او سپین دي ما سره ګوره دا او دی او دا دي نو نادا فرعون आवाज کو فرعون فی قومه په خپل قوم کې قال نبی یا قوم زما قوم علی سلیم ملک مصر آیا نه د زما د پاره بادشاہي د مصر د مصر د بادشاہي زما د بل چا ده خلکو استاده کنه بل وی وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهرونه چي دي دا چلیږي زما د لاندې زما د حکم د لاندې زما په بادشاہي کې چلیږي افلا تبصرون آیا تاسو د عقل نکار ناخلی آیا تاسو ګورئ تاسو یې خلکو یا موږ تا منو بس ته یې زموږ رب وي زموږ اله ته یې بیا وي ام انا خیر من هذا آیا زغور ما من هذا د دې سړی نه الذي هو مهین هغه سړی چې هغه سپک سړی دی وي سپک دی وي سشته نه ایسی نشتی ولا یکادو یوبین او نږدې نه ده چې بیان وکړي زما مخکې خبر هم نشي کولی وي یا خدای اشاره کوله هغې خبرې ته موسی علیہ السلام په جبه کې لکنت راغلی و کله چې موسی علیہ السلام وړوکی و یو پیر ولا موسی علیہ السلام سپیړه ورکړه دې څه غوسه شو ما تخکاری دا هغه سړی دی چې د په وجه باندې زما حکومت به خرابي هغه ښځې ورته وی نه دا خو وړوکی دی خلک داسې کوي نو وی امتحان پیو کا امتحان چې یو طرف ته اسکروټ اګړې بل طرف ته بل سکړه موسی علیہ السلام خدان الله ولدا ابتدانا اپوها سمجھ بوجھ عقل الله رب عزت ولدا ابتدانا مور کړل دومره موسی علیہ السلام پویدو چې دا یو طرف ته ور دی دا بل طرف ته چې دا خوراک سيزونه دی یادم خاص سيزونه دي موسی علیہ السلام لاسکاو اغه تا غبل شیتا جبرئیل علیہ السلام راغه اعلی سے ورټیل وو بعض وخت بیا دا وړو کې ګوري نه یو طرف ته لاسکې نه لاسکې بیا نظر بیا بل طرف ته ناغه چلا سے لټیل وو نه په کم ځای باندې اولګي دا شی راچوت کو سکروټه راچوت کړه سکروټه راچوت کړه خله ته واچول وی خله جبه اوسه وسوا داغه د وجینا په جبه کې لګنت پیدا شو نو کله چې موسی علیہ السلام تعالی ویلاړ ش فرعون تا نال د هغه ویل سورې طه کې تیر شیو قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري الله زما سینه ما پار کولاو کې ويسر لي امري زما کار ما ته آسان کې ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني او زما د جبه دا غوټا دا لکنت دا ختم کې يفقهوا قولي دې پار چې داخله زما په خبره پويږي نو بعض وخت کې خبره سره کوي وخت لګړي زیات اخلي جبه کې درنواله شي نو یالا دالره کې نورین ویلو وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا زمارون مال راکی چاغم زما سره ملاتړ شي زما سره ملګری شي په دې مسله کې الله وايي قد
اوتیتا سؤلک یا موسی، تا ته تا چې کوم څه غوښتلې تعالی درکړی شو، دا ټولې مسلې تا چې کوم غوښتلې ټولې درکړی شوې. جبې لکنت تیم ختم شو، سینه دې کولاو شوه، ورور دې غوښته، ورور دې هم ملګری کو، هغه ستا ملاتړ او ستا ملګری شو. ځئ دواړه لاړ شي فرعون ته. نو هغه لکنت خو ختم شوی دی، دی بیا هم وایي دا کمسل سړی چې عیدي سي بیا پخوانی خبرې یادوي. په خپله سپک سړی دی نو دغسې پخوانی خبرې یادوي، لکه هغه خبره خود مشي ده دا هغه یادوي. دې زمانه کې هم خلک داسې کوي. کله چې یو سړی سلوګړی دغه شي خبره شروع کی، ویا تر اوسه پورې به د خرو لکۍ ماتولې، اوس موږ سره خبرې کوي، تر اوسه پورې دا کوه دا به یې کوله، اوس دا کوي. مخکې چې څه کېده خلاص شو، خلاص شوي دي هغه تللي، اوس مخې ته ګوره مخې ته څه کېږي. نو دی دا وایي دا سپک سړی دی، وایي ولا یکاد یبین، زما مخکې خبرې هم نشي کولی. بیا مخکې سورت شعراء کې راغلیو موسی علیہ السلام چې کله راغی نو موسی علیہ السلام په مخکې د مجال نه چې خبرې کړوې. موسی علیہ السلام خو ځانله جلالي سړی و او سړي باندې بیا هیله نه کوله. موسی علیہ السلام چې کله راغی نو دا ته نور څه نشي ویلی، بعضې وایي د فعاله ګردان یې ورته وکړو. فعلت فعلتک التي فعلت وی بل شی نشي ویلی، هغه خبرې ته نشي کولی که هغه نشي کولی. موسی علیہ السلام ورته اوږد بیان کړلی، تقریر کړلی. موسی علیہ السلام ورته مسله بیان کړله او دې څه کوي، دی فعلتک التي فعلت وانت من الکافرین. په خپله بیا خبرې چل ول نه ورته، ولا یکاد یبین. فلولا القی علیها سورة من ذهب، دا په خپلو کې لګیا دی نو ځکه داسې دا لږې مقابل لیدلی نه دی، مقابل چې وینې بیا په ده باندې بل حال شي. بیا فلولا القی علیها سورة، نو ولې نه راچولی کېږي په ده باندې بنګړي دي، کنګن دي، باوګان دي، من ذهب د سرو زرو، او جامعه الملائکه، یا ولې نه راځي د سره ملائک مقترنین داسې چې هغه په سپونو کې سپونه تړلي، په داسې حال کې چې سپونه تړونکي. بعضې وایي دا لاس یې اوچت کړو، لاس کې بنګړي دي دې پورې څنګلې پورې دا پورا لیچ یې ډکه کړلي. بعضې لیکلی وي په دې ګیره کې ملغلري دا یې پیلي وو، غټ غټ ویښته وو، غټ غټ ګیره وه. د ګیرې لرې کول خریال دا چې د مخکې نه و پوښه، دا ډېر وروسته راغلي. بیا دا د لوط علیه السلام په دور کې راغلي وو. د لوط علیه السلام قوم کې بعضې خلکو داسې چل به کو، نور عام طور باندې چا نه کو دا کسب. مکې چې کوم مشرکان وو هغه هم ټول داسې وو چې هغه کې چاګیري نه خریالې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کسان نو لیدلي. بیا وروستو مدینه کې وو، د هغې فارس د طرف نه څه کسان راغلي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایا که دا تاسو چل کړلی، من امرکما بهذا، تاسو دې حکم چا کړی داسې کارونه کوئ؟ وی موږ ته زموږ مشر ویلي. نو لاس یې اوچت کا، بنګړي په لاس دي. وی فلولا القی علیها سورة، نو ولې نه راځي په ده باندې بنګړي سورة من ذهب، بنګړي د سرو زرو، او جاء معه الملائکه، یا ولې نه راځي سره ملائک. بنګړي نشتی، بنګړي چوت ما مخکې وې.
بنگړي پلاسول دا د خزو کار دی دنیا کې بدغسی جنت کې بیا به سړی پلاسي اب دا الله طرف نه جایز الله طرف نه نعمتونه دا به دغسی په دنیا کې دا بنگړي پلاسول بعض خلګي الکان به والی به پلا پوکړي بعض الکان به غیب بنگړي پلاس کړي چا به تور بنگړې پلاس کړي چا به شین بنگړې پلاس کړي چا بل شان چا بل شان چا به کړي پلاس کړي دا د نور خلقو د هندوانو د سیکانو داغي علامات دي چا به زنجیر په غاړه کړي لاکټ به په غاړه کړي دا د انګریزانو کار دی دا داغي علامات دي نخي دي دا ناجائز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دو شیزونه لاس کې نیولیو وې دا زما د نارینو د پاره حرام دي یو سره زرو او یو ریخمو ریخم ناجائز دي ان سړی د پاره بعضی استثناء به خلکو کړل چې جامع دي جوړه نه ناجائز دي اګه په جهاد کې استعمالي کې نه حالت کې د دې لپاره چې تور پاغي باندې کلهګي نو خوېږي حالت کې استعمالول شي سرزر دی نو سرزر په غوتای کې شي یک ببل سګي شي د کالی په تور باندې سړی د پاره پر داغي استعمال ناجایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر یو سړی راغی د سرو غوتای په لاس کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واغسته گزار کړه اخوای گزار کړ چا صحابي ته وی ودا غوتای به راغستی وکنه هغه ولی میرا غستا پیغمبر گزار کړ زی بیا عالم چې پیغمبر گزار کې ناغي چې راوای خلزانه بل څه کارو کنه نه پیغمبر گزار کړل زی نشم راغسته اوس یو سره راغی نو هغه د سرو زرو غوتای پلاسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې چرشه تعالی چې تانه هنند جهنميانو بن راضی دنیا کې دا نارینو د پاره حرام دي جهنميانو بندر راځي هغه غوتې لري کړه د پیتلو غوتې پلاس کړه د وسپنې غوتې پلاس کړه چراغ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې چرشه استانه هنن د بوتانو من راځي دا ټول ناروا دي غوتې صرف د سپینو زرو جائز قدر دا کار نه دی د سلوري معاشونه کما د سړي لپاره غمه پکې نه که غمه پکې نه هغه بیا ورغوي طرف ته دی و چې غمه پکې نه بیا به پلاسوم چیلا دا د خون نه پاره پلاسوم هغه لپاره ناجایز دي اول وکي غته غمه پکې نه که غمه پکې نه به ورغوي طرف ته هر څوک چې پلاسي ناروا کار کوي شریعت خلاف کوي فلولا القي عليه اسره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه نتابع خپل قوم د ځان فاتاون د خلق ول تابعداري وکړه یا فاستخف قومه بوقوف کو قمقل کو خپل قوم لرا فاتاون د خلق دا خبره منلا انهم كانوا قوما فاسقين يقينا دا قوم فاسقان فلما اسفونا کله چې موږ غوسه کړو انتقمنا منهم نمغه انتقام واغس دغینا فاغرقناهم اجمعين من غرق دي لټول لرا فجعلناهم سلفا نغرزول منغه دي لره تیر شوی سلفیان تیر شوی ته وای وسنو ته نه وای چې وسنی نوم کې سلفي لا سلفي نه هو تیر شوی سلفي هو تیر شوی ته وای یا سلفي قرضدار یا قرضدار دی سودا سلف جو تو خلق وای فجعلناهم سلفا نغرزول منغه دي لره تیر شي و مثل الاخرين او مثال نخا نمونه د پار درستنو خلقو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا يقين لګل موږ موسی عليه السلام په خپل آیاتونو باندې فرعون ته دا غټانو ته فقال اني رسول رب العالمين ويقينا ذا استاذم رب العالمين د ربنا فلما جاءهم بآياتنا کله چې راغ هغه غیته پزنګ پاتونو باندې رايولو ورتا زموږ آیاتونه اذاهم منها يسحقون په دغه وخت کې د خلکو هغه پوری مسخره کولې خندای کوله
وما نورهم من آیتنا نخای منگا دے خلقو تسا نخای اللہ یا اکبر من اختها مگر آغا غٹی دخپل مثلنا دمخ کی نخینا واخذناهم بالعذاب راونی والمنگا دیل رب عذاب لعلم یرجعون دا پاردی چی دا خلقو گرزی اللہ تا وقالو دا خلقو وے ایوہ الساحر اے ساحرہ ادعو لنا ربکو وارز من دا پار دخپل ربنا بما آہید اندک وصوب داغی چی وعدے کرلستا سرا اننا لہموتدون یقین من خامخا منگا ہدایت مندن کی فلما کشفنا عنہم العذاب کلچی لے رکا منگا دین عذاب ازاهم ینکسون پا دغو کی دی ورن وطل پا شرکے ونادا فرعون آواز کو فرعون خپل قوم کے قال یا قوم انوے قوم زم علیہ سلیم ملک مصر آیا ند زمان پارا بادشاہی دا مصر وازن انہارو تجری من تحتی او دار نہرونا چلی زما دلان دے زما دا حکم دلان دے افلا تبصرون آیا تاسو دا عقل نکارنا لیا تاسو اینینا ام انا خیر من هذا آیا زغور احمد دے سڑینا اللذی هو مہین چی داس پک سڑے دے ورایا کا دیو بین نیز دین چی دے بیانو کی زمامک کی فلولا علقی آلہی آسورتن نولنا ولی نرازی پدمانی بنگڑی من زابین دس روز رو جامعہون ملائکہ یا ون نرازی دسرا ملائک مخترین چی سپنو ترون کی فاستخف قومہو نو قمق لکو بیوقف اگو خبال قوم لرا فاتاؤہو نو دے خلقو لتا بیداری اکڑا انہم کانو قومن فاسقین یقیناً دیو قوم فاسقان دا نافرمانی کون کی حد نوتون کی فلما صفونا کلچی دی منگا غسکڑو نو انتقامنا منم نو منگا انتقام آواز دی نفا اغرقنا مجمعین نو قرقنا منگا دی طول لرا فجعلناهم سلفا نو گرزول منگا دی لر تیر شوی ومثل للآخرین او مثال دا پار درستنو خلقو اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت بند عمل توفیق راکی اللہم قنا سامک امت واصل لا ظلمنا انفسنا